مونږ چې کوم بزرګانو نه سبق ویلی دی او کوم بزرګان ما لیدلي دي زه درته څه ووایم څه درته ووایم دې کمره کې ناست یم مفتي محمود صاحب د الله غریب رحمت کړي ما ته ویل که زه چې ځو غلجو میا صاحب ته ځو ما ویلې څه کوئ وی زه هلته چکر و روان شو موټر کې ما ته وایي چې یو خبره درته کومه خو ته خو اناړي غوندې یاسې نه چې هلته میا صاحب بیا تنګ کړي ما جیغ زه غږ نه کوم خو راته وکړه نو تازه راغلی و مدینې منورې نه نو ما ته په موټر کې وایي چې صوفي جمیل د روضې مبارکې خادم خاص دی هغه راته په مدینه کې پوښتنه وکړه چې ستاسو په پاکستان کې میا دا څوک دی وی ما ورته ویل چې زمونږ ورور دی زمونږ ملګری دی وی راته وویل چې زه روضې مبارکې ته ولاړم صلات و سلام مې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او مال یې پټکی راکړو چې په دې قافله کې میا محمد جان را روان دی دا پټکی هغه ته ورکړه وی ما چې سترګې پرانیستې نو پټکی زما لاس کې پروت وی ما بس واغستو چې سهار شو په موټر کې سور شم او 10 میله قافلې له مخې له ورغلم چې ورغلم قافله مې روکا وکړه او ورته مې چې تاسو کې میا محمد جان کم یو دی وی خلکو راته وی چې دا دی وی ما چوکتو چې هو چې دته پټکی نه ورکوي بل به چاله ورکوي وی یو طرف ته مې کو ولا مې ورکو چې دا بیګا ستا امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ هغه د واسکټ دی جیب کې واچول او راته وی چې دا خبره مفتی محمود سے پلاره ما توکړه چلته لاړو خبره چې خلاص شوې زمیا سے پسې شم چې هغه تاسو سره یو امانت ته ما توخی وی چې څه شه دې مالا پټکه هغه مفتی محمود ته تاسو کته مفتی محمود ما ته تاسو کې مالدام یا صاحب الله کدي فریدم په خدای باور وکي په داسې ځای کې ولاړم چې 15 کاله پکې قال رسول الله ویلي شي او دروغ ویل د ایمان تاوان 3 کاله ورپسې وم 3 کاله خو اخیری راته وي چې زما د کور د بدعت اډه ولې جوړه کچا ته پته ولګي چې دې کې د رسول الله سم پټکای دي خدای په د دیوالونو سپي سو ګور ته سجدي لکې سو بسکې نو زما کور بدعت خانه ما جوړاو ما تنګوا مال پټ غوندې راته وخه تیراله د شپې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه د زما قسمی چې د شپې په خوب کې پټکای راوړو راته وخو ما ته ودا پټکې دی وی ګوره خدای ته وګوره چې تنګوا مې ما سهار ورپسې بیا لاړم غلجوته د زامنو نه پوښتنه وکړه چې بیا لاړم ورته مې وی مالجی ما خو په خوب کې نو ویلي جماعت یو خیر په وی خبره ته وې زلګ نه جوړ امکان چې خشمه بیا وګورو چې وفات شو هغه شی چې ماته په خوب کې خودل او د مرای نه تاو چې کفن کې مې وکړو سو وخت کې خور ته ځان سره زما عزیزانو د غرغشتو مولانا په دې کوستا کال کې شپه و جلسه چې ختمه شو مونږ ور سره ناشتو 1 بجه و د شپې هغه چې خبره کوله داسې وکړ به یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی وکړ یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی خامخا وکړ ول ما په توحید کې یو رساله لیکلې و په توحید کې و چې رساله خلاص شوه د شپې پروتم یو 2 کسراله راته وی چې پاسه ومال چې څه چل دی راته وی چې ستا خدای سره وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاري چې خدای سره مې پیښې ده وی چې څو وخت بوتلم خدای ته پیښ کړم وی راته وی چې نصیر الدین دا رساله تالی کړې ده ما چې یا الله دا مالی کړې ده وی راته وی چې زار سمې درته معاف کړم نو عزیزانو لاړه خلک په دیوبند کې مې تقریر کولو هغه ځای ولاړم چې په کوم ځای مولانا مدني درس کول نو دا شعر مې وی چې مزتی ظهور و ما اتینا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه لاړې زمانه چې زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه کړ دا ځای بیا په نوري صاحب څنګه پیدا کړ
دا چې په کوم ځای باندې خو په دې د خدای نه ډېر شکر ګزار یم او ډېر شکر ګزار یم چې د هغه د شاګرد مې نن د بخاري درس واورېد. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا ټول څیزونه د وسعت علم سره تعلق لري. دې دپاره ډېر وسیع علم